چې د موسی علیه السلام د الله رب العزت سره ملاقات شو، نو د عرش د سوري لاندې یو سړی ولیدو، ډیر ښکلی هیئت کې منظر کې ناستو، چې موسی علیه السلام ته رشک رالو، څومره ښکلی هیئت کې ناست دی. تپوس یې وکړو یا الله دا څوک دی دا بنده؟ نو رب ذوالجلال او فرمایل کان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. دکې 3 صفتونه ډېر ښایسته دي. نمبر 1، خلکو ته چې ما کم مال دولت نعمتونه ورکړي دي، دا خلکو سره د هغې په وجه باندې حسد بغض کینه نه ساتي. نن سبا د خپل مال سړي ته ورشي ولیدې پې، نو دا په چا سره حسد بغض کینه نه ساتي. حسد معنا دا چې خدای مال راکې کو نه راکې، خدا د نه واخلې دا نشم برداشت کولی. نو حسد بغض کینه نه ساتي. وکان لا يعق والديه، دویم دا چې دې سړي د مور او پلار نافرمانی چرته نه ده کړې، ډیر فرمان بردارو د مور او پلار. ولا يمشي بالنميمه، په خپل ټوله زندګۍ کې چرته داسې خبره نه ده کړې چې 2 مسلمانان په جنگ شي، 2 په جنگ کړي نه دي. نو دا ښکلي صفات دی چې مونږ به دې کې کوشش وکړو چې بھائی د والدینو فرمان بردار شم. زه هم چرته داسې خبره ونه کم چې 2 په جنگ شي او د چا مال ته خفه نه شم، د الله په رضا راضي شم، د الله په تقدیر په فیصله باندې راضي شم چې مال الله سره کړی دا زما دپاره کافي دي.